یو سړی غټې غټې برېتې ساتلې و خانان زما ډېر خوښ دي ښه خلک نو اجرې ته به چې راووتو نو کور کې د ګډوري د لم سرمن ساتلې وه نو دا برېتې به تې داسې غوړې کړې اجرې ته به چې راغی نوکران بیا ناستو نو هلکه تاسو خوړلي جی چاڼو دال ملا صاحب جی غټه وخت تا جی شملو سره مې د خانانو خبرې دل نو بیا ما ته چې هلته داسې وي چې نو زه ورته نو بیا ولې څه چل دی دا خبرې څنګه کې نو بیا دیکھو وګورئ درته به یې خان تا څه خوړي دي تا ړوند دی دا برېتې مې نه ګورې چې خوړي دي پولاو زردې فرنیانې ماقوتیانې نوکران غریبان خو اسسپېري رښتیا دې خوړي دي برېتې یې وایي ډېره موده قوم په دې دوکه کې وساتلو یو ورځ حجره کې ناست دی نوکران تې ګیر چاپېر ناست دي زوی په منډه راغی ویلې بابا وینا وی تا به چې پې برېتې غوړولې سرمن خو پیشو وتښتوله دی ورته وایي چپ کا بیړه دې غرکشه وی بابا والله که ټوکې کوم مور مې ویل چې ورشه پلار ته ووایه سرمن پیشو وتښتوله نوکرانو ورته چې خان برېتې به دې په سرمنې غوړولې او په دوکه کې دې مونږ ساتلي چې پولاو زردې او فرنیانې او ماقوتیانې ګوره د بنوټي راز چې دی هغه دوام نه پاتې کېږي د دوکې او د فریب خبره چې ده ټول عمر نه پاتې کېږي دا راز یو ځلې فاش ټیک ده جي څه ورځې خو قوم په دې دوکه کې وساتلو چې ما پولاونه خوړلي دي لیکن راز فاش د ضیاءالحق صاحب 10 کاله پس د دروغ او د دوکې د اسلام چغې راز فاش نو په خپله یې ووایئ چې زه په اسلام راوستو کې ناکام ویري نو چې ناکام شوې ځه که نه ځه ټیکه خو دې نه ده بل پرېږده چې راشي چا کامیاب شي اوس زه پوه شوم چې دا 10 کالم د هغه اسلام چغې نه والي چې کوم اسلام حقیقي اسلام مونږ بالا ماڼۍ کې یو سړی دی د هغه د زوی اسلام نامه دی نو ټیشن کې زوی روان ویل اسلام کلیانو آواز وکړو ویل زنده‌باد ده ورته ویل چپ کوي اسلام ای بیا وی زنده‌باد ده ورته ویل چپ شئ بیړم ورکشه زه هغه اسلام نه یادوم زما د زوی اسلام نامه ده زه اوس پوه شوم چې اسلام نه مراد د ضیاءالحق صاحب جنیجو که خیال هم کړی چې جنیجو صاحب راغلی نو دی غلی شوی دی تاسو خیال راغی عزیزانو زمونږ نه جنیجو سره دشمني ده نم ضیاءالحق سره دشمني ده دشمنی م هر هغه چا سره ده که هغه ملا وي که هغه پیر وي که هغه میا وي که حکمران وي که جرنیل وي که وزیر وي که هغه صدر وي چې دا ملک په کومه نظریه باندې د قوم د بچو وینې پې توی شوي دي او هغه نظام په 40 کاله پکې رانغی نو زمونږ جنګ هغې خلکو سره تاسو خیال راغی عزیزانو دا زما تاسو ته هغه خبرې دي چې والله که په دې بله پټۍ وخیږي والله که پې وخیږي دا ګز دی میدان که کم یو ممبر کم وزیر په دې خاکوټ کې راغی او دا تپوس هم ترې وکړو
او دوی چې بالکل دې کوشش کیږي ورته بل ټایم مقرر کوي ته بجلیګر ملا به په یو سټیج خبرې کوي دیکھو وګوره 200 کاله د تیرنګي د لاډ می کاله جوړ کړي قانون سره خو د هندوستان خلک چلے دي د پاکستان د اسمبلو جوړ کړي ترمیم شده قوانینو سره خو د پاکستان مسلمانان چلے دي شي او د جناب محمد رسول الله د جوړ کړي په 23 کاله قانون کې د پاکستان مسلمانان ورسره نشي چلے تاسو ګورئ روزانه په زرګونو خلک مړه کېږي په زرګونو پاکستان وګوره د غلا ډیپو دی قدم بیرته غل دی جماعت لمونځ ته نوی کېړی نه شوی غلې پټې دکان پر پورې کا سار چې راځي دکان دې مات کور نه زنانه مړي ژوندي ته رالې چې رالې زنانه غریبانې په ډاګې اریانې پاتې شه د وینځلې جامې پې وړي ټول ملک د غلا ډیپو دی که قانون دې د ملک څه دی اول خو چې خوار او غریب وي څوک دې راپوت نه آئي قانون اول شي څه چل دی شیخ صاحب جی غلا میں شیخ تختا تختا اوی خجی خجی تختا کنی حوالات کی واچو آپ لوگ پیمانے چیچی بیرے اگر کہ شوق مان جو نہ رکھے خام نہ رکھے داستا دا ملک قانون زوام چدے ملک لب محمود غزنوی غلد پیدا کوما سنگا یو کونڈا خزور ترالا چستا پا دور حکومت کے زماد زوی گتا یویندو غصہ کرے دا محمود غزنوی ورطاوے چو بی بی پا ماد رزق حرام ہوئی چتر سو پورے مستاد بچی دا گتے بدل دا ٹول ہندوستان ننے اغستے نہ پا سومنات حملہ ہوکا ٹول ہندوستان ہے دیو خزی دا گتے دا پارا پتہ ناول خو راپورٹ نشي کوي که راپورٹ ته وکړو مجسټریټ ته ورغی څنګه چلو شي جی غلا مې شه په ګواه موا ګواه جي ما غریب سړي دپاره ګوي ځه کیس مې دې مسترد هغه ورځ زما زوی نه چا سایکل پټ کړی سایکل یې ته پټ کو پولیس ته مې وویل چې سایکل ورک دی ویل راپورٹ مال خدای را سټیکه راپورٹ وکړه ټیک به سایکل تاسو نه غواړم سایکل راولئ کلي جامې به م په علم کې رسوا د کم ملک پولیس چې یو سایکل نشي پیدا کولی هغه پولیس به زه یو ګنټه سټار ورته په اوږه پرېنږدم لټې به ورکړم او د تاڼې نه به یې بار وباسم دا ممکنه ده کہ دا تانے سے چوتا دی پالاکی کی غل نہیں معلوم دا ممکن ہے غل بھی نہیں معلوم دا علاقے سے چو دا علاقے افسرانو تا دی ہیروئن خرسولو والا نہیں معلوم ہیروئن تو خرسے کیے تو حکومت صدا پتہ نہیں خرسا ہی ہے تو اور کیے تو زه به تاسو ژوندي پرېږدم زه ستاسو ممبري لیډري نه کوم زما ایمان دا دی چې په پاکستان کې 8 کروڑه دي او د ایران غوندې انقلاب راولم او 2 کروڑه در کې جټکه کړم ته به ځوان هلکې او د هیروین سګرټ به دې څکړي وي او کونه کونه به کېږي ما ته به په سړکونو اوړې راوړې کور ته به راشي ځوانه ښځه به مې درته کړي دي ګړه بچیه ښځه به دې ناستي د دله زویه ښځه به دې ناستئ د ښځې قابل به نه یې د سور بچیه زه به تا ژوندی پرېږدم دا ذلیل او رذیل قومه بیا د دې تحفظ څوک کوي
دیله پناه څوک ورکوي هیروین خرڅېږي د چا په دوکانونو کې د واړه نه واله تر لویه پورې شرمېدلو تا خو ټوله صوبه وشرمېده ورشه په امریکا کې څوک ونیوی شو شرمېدلو دا ځوانان هلکان واورئ بېغیرتو چې پوډر سکئ په وخت ښځې له بل مېړه ګورئ په وخت ښځه بل له په نکاح کا او ته یو سګرټ پاس کا او یو لاندې نسکا تاسو ملک دی زه خو وګوره ملک چین دی ملک چین دی چین اطیمیان یې ونیو په جاز کې وخېجول او د پاس نه یې رالغه کړه او ټول چین ولیده چې که پته ولګېده چې چا اطیم خوړلي دي دا به حشر ته وګوره چې په چین کې څوک د دې نامه وایي یو راولېږئ سر ته پیکوم یا سر لاندې او خپې پاس ځوړندوم ته وګوره نن د جوارۍ پر چې کوم ځای لګېدلی هغې لاندې تیاره څوک ورکوي سینټري پې څوک ولاړي شکرانې څوک کوي چېرته چې د ښځو د عصمت سپلایي کېږي د هغې چودایي خواره څوک دي لاندې پې پیره د پولیس ولاړي تاسو خیال راغی دا ملک دی داسې شرمېدلی ملک په ټول پاکستان کې څه په ټوله دنیا کې وښایئ چې به یک وخت پکې څلور قانونه چلی شریعت بینک چې برای نام جوړ کړی شپږ کاله وشو شریعت بینک والا ناستي مچان تړي د پاکستان کې چا جرم نه دی کړی چې هغوی والا سزا جج صاحب فعال دی وایي خیر خیریت امن و امان دی بم خلاص شي پردی مور بچی پکې والوزي جی کوئی تشویش کی بات نہیں تو ٹی وی تاسو اورئ ٹی وی حرام توپ ګورئ ٹی وی مستقله سینما ده وی سی آر نه د امیر المؤمنین کسټم ډیوټي لرې کړه چې دا مبارک شی دی چې دا خلک ترې محروم نه شي که 18 کروڑه روپۍ زمونږ پېښور صدر کې په ټي وي سټیشن لګېدلي 18 کروڑه روپۍ دې قوم ته د ټي وي سټیشن ډېر ضرورت و ټي وي سټیشن ډېر ضرورت و ورته ټي وي سټیشن څه شي ډرامې دي الحمدلله ما سره ټي وي نشته اگر چې تاسو قوم ما معاف کوئ هم نه داسې ذلیل او رزله مردان نه راله ما ته وایي جنګ هم وکړه چا سره چې د مولانا صاحب کور کې وي سی آر دی او د مولانا صاحب کور کې ټي وي دی او یو وایي چې ما خو یو سړي سره جنګ وکړو چې د مولانا صاحب ښځې هم روغتونه سر غوڅ کړی دی غوڅ کړی دی که دا کیچي کړی ما خلاصه خبره ده ورشه مور دې راوله چې زمونږ کور کې لاړ شي ما خو یو ناروغه لور ده یو مې بوډۍ ښځه ده زه خپله بوډا یم که اوس زما سر ښځه غوڅ کړي نو څه که نه شي وایي زمونږ یو استاد و مدرسې ته راغی نو خاندي 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 مونږ ویې ولې جي وایي د لوی غم نه مې ځان خلاص کړو مونږ وایي څه وایي هره ورځ به چې راتلم ښځې به راته وایي چې دنداسه لږه راوړه وایي ما نه به ایښ چې لا برم جګړه به وه وایي نن سهار مې ورته ووایي چې ښځې خبره اوره ته دنداسه کې څه ویل مګه مې وایي ما ورته ویل چې قرآن راواله چې درته په لاس کېږدم ځان مه په عذابوه څه به اوس دنداسې مګې والله چې هسې مې ډېره خوښه یم دنداسې وایي ښځه نو ما خو دغې له کول چې بیا چې خوښه یم بیا به یې نه مګم وایي زما او د ښځې جوړه وشوه نو ما خفه نه شئ زمونږ او د ښځو جوړه شوې بغیر ناخن پالش نه ناخن پالش مستقل پلستر دی د نوک د پاسه کومو ښځو چې ناخن پالش مګلی که مونځ کوي او داسې نه کېږي او که جنابت کې شوه غسل یې نه وځي دا مستقل پلستر دی د نوک د پاسه او لا دومره دومره اوږد نوک
خڑا مخ کی خڑای ورپسی لیڈا رستوی لیڈای مخ کی لیڈا موٹر کے ناستی لیڈای دکاندارانو سرانگتی اچی تاسو دا سکاکوٹ کم بار ملکی سامان خرچی کی کنا دیم مارکیٹ سے دیتم لیڈای میڈای دیر رازی نو لیڈا بار ناستی او لیڈای دکانانو سرانگتی اچی دیکھو گورا زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي کم زور په لاس کې راغی کم قوت په لاس کې راغی او تاسو زمانه یو ښځه بار ولیده نو دا ګیره به د سپي په کونه ولاړ یوه ښځه دارو دپاره به ښځه بار نه او چې زه اډر وکړم چې ښځه به بار نه راوځي که راووته چې چا ونیوه د هغه ده تاسو خو بیا کرت وکئ ما ته وګوره رکې تاسو هم خوشحال یئ چې خدای هغه ورځ راولې په لوی قهر اخته یئ دا ګریجویټ فیشنیبل خلق خو پرېږده دا شیخان چې څومره د ښځو نه تنګ قسم په خدای دی دوی حل نه وایي تراشه دی په بو میا صاحب زیارت کې یا د بادو یا د سرخوږي زیارتونه چې دي شیخ مخکې شیخړی ورپسې کوزنی په سر ایښي پکې واښی ټومبۍ دیکھو وګوره په بو زیارت تراشه مین سرک نوالا تر زیارت پورې بازار جوړ نو پروسه کالې زه هلته موټر خراب شو ما راشه دا په بو میا صاحب زیارت به وکړم چې په دروازې ورننوتم نو ما نه مخکې ښځې روانې دي او دا زلمي زلمي هلکان اوس په دې دوکانونه ناستې دلته راشه دلته راشه دغه واخله که نه او دلته راشه که نه دغه واخله بړې واخله 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 مالونه واخله واخله یو ښځه ورخوشې کړي او تماشې وکړي صدر روډ باندې وګورئ تماشې وکړي موټر کې ماسخوتن مانځه نه وروسته راشه مال روډ او فورډ روډ باندې یو چکر ووه هر قسم ګډه دي چې خوښه یې درته به ملوي دا هغه ذلیل قوم دا هغه شرمېدلی عمل زه دا اورېدو خبرې نه کوم دا یاد لرئ چا پړه کې سبا به دا وایي چې یاره مولانا صاحب دا اوس خبرې نورې خبرې په کار دغه ستنې دي تا خو د کونینو ستن وه بې له کونینو نه ته به کوزېږي دا خبرې دا ډېر معقول معقول چې کېږي دا د ضیاءالحق تالي سټر دا د ضیاءالحق تالي سټ دا به سبا دا وایي یاره د معقول مجلس په کار دا معقول و دیکھو وګوره ځان بربنډول ګناه ده لیکن د کونینو ستنه درد زیات کړي نو دا ځای به ورته بربنډېل ونه به درته وایي او که چا ډېر ټر پر وکړو ما پسې جواب وکړي زه بیا راځم زه بیا راځم تاسو پرېږدمه که زه د حکومت پوزه پې نه پاکوم زما مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی بنده بسی او د هغه نه یره بسی کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے نعرہ تکبیر عزیزانو عزیزانو دعوار ہے کبه مې په تصور کې راځي چې زه د صوبایي قومي اسمبلۍ ممبر شم زما په اومه پیړۍ د نالکي خدای دې داسې شرمېدلي ممبري ماله نه راکړي کبه مې په تصور کې